وهو مسح اليدين على وجهه بعد السلام والأدعية الماثورة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مونږ ویلو پرون درس کې چې د دې 25 مستحباتونو علاوه بعض آداب د مانځ دي او دغه آداب چې دي دا باعث د ثواب دي. لکه مثال په تور انسان سلام وګرځي نو د سلام ګرځول نه بعد د دوړ لاسونه په مخ باندې راخکل دا ادب دی. سلام هم د مانځ نه وګرځولو دا خپل دوړ لاسونه په مخ باندې راکاږي. دا غرنګ چې کله مونږ نه فارغ شوي سنت مو کو فرض مو کو د مونږ نه فارغ شوي نو بیا هغه دعاګانې کول چې کوم په حدیثو کې راغلي دي یا په قران عظیم شان کې کومې دعاګانې دي دغه دعاګانې غوښتل دا بهتره طریقه ده. دا ادب دی کې ثواب دی. دا غرنګ درود شریف د مانځنه بعد ویل آیات الکرسی ویل سبحان الله سبحان الله سبحان الله درې دې ذکر دا ویل درې دې ذکر دا والحمدلله دا ویل او دا غرنګ چې کوم دې سلور دې ذکر دا الله اکبر ویل. دا د مانځنه بعد چې کله انسان سنتو کې د ټول منځ نه فارغ شي نو دا غي نه بعد ته ویل پکار دي. چې کوم فرض نه بعد سنت وي نو دا غي نه بعد تاسو آیات کرسی نه وایي د فرض نه بعد بنوي. چې کرم تاسو فرض مو کو سنت مو کو نو بیا آیات کرسی درود شریف دعاګانی سبحان الله والحمدلله الله اکبر دا کلمات چې بیا مونږ وایو نو دا به اعلی وایو چې کله د فرض او سنت نه فارغ شو. ځکه زمون فقهای کرام لیکي چې د کوم فرض نه بعد سنت منځوي لکه ګوره د ماخام نه بعد 2 رکعات سنت دي د مسعودن نه بعد 2 رکعات سنت دي د ماسپخین من نه بعد 2 رکعات سنت دي نو د دې منځونو نه بعد چې کله انسان سنت وکړي نو داغه نه بعد دعاګانې کوي. زمون فقها فرمایي چې د کوم منځ نه بعد سنت وي نو د دې فرض او سنت منځ کې ډیر وخت نه تیرو دي سره منځ مکروهيږي انسان ګناګاری. نو غرض دا دی چې کلم تاسو سنت ختم کو نو داغه نه بعد درود شریف وایي بیا آیات کرسی وایي او بیا داغه نه سبحان الله وایي درې درش کرتا والحمدلله درې درش کرتا الله اکبر څلور درش کرتا وایي نو بیا دعاګانې د خدای نه غواړي. ښا کچانا په منځ کې مستحباتو کې څه شي پاتې شي دا 25 مستحبات مون بیان پدې کې د یو شی دوه شی پاتې شو نو انسان باندې سم لازم نه دي سجده سهو هم در باندې نشته دوباره مونږ را ګرځولم نشته خو البته ک چاپری خود ر دې ګناګار هم نه دي خو په ادا کولو کې یعنی د 25 مستحبات ادا کولو کې په دې کې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی پکې او دا غوړو بهتره طریقه ده. ها اوس ورته ګوري وثوابنا دغه 25 مستحباتونو علاوه چې کوم آداب دي نو پدې کې ثواب دي. وهو مسح اليدين او دغه آداب چې دي هغه من جمله داغه نه یو دا دي مسح اليدين مسح ول لاسونو دي على وجهه په خپل مخ باندې د منځ نه بعد په مخ باندې لاسونه راخکل دا آداب دي. خو خبره ده بعد السلام پس د سلام ګرځول نام په مخ لاسونه راخکل د مانځ آداب دي. والادعيه الماثوره او هغه دعاګانې کومې دعاګانې چې منقول دي ماثوره دي حدیث او قران کې راغلي دي هغه دعاګانې غوښتل خبره ده غوړه طریقه ده. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم په حضور علیہ السلام درود شریف ویل منځ نه بعد دا پکار دي. وقراءه آیه الکرسی او دا غرنګ لستل د آیت کرسی دا ادب دي. وقراءه سبحان الله لستل سبحان الله سلاسندری کرت و سلاسین او دیرش کرتا یعنی درې دیرش کرتا سبحان الله ویل دا ادب د منځ د مستحب دي. مرتن درې دیرش کرتا دا لستل مرتن کرتا درې دیرش کرتا لستل وکذا هم دارنګ الحمدلله الحمدلله درې دیرش کرتا لستل وکذا الله اکبر او هم دارنګ الله اکبر هم لستل نو دا آداب د مانځ دي.
وان ترک شیئا من المستحبات کيو انسان نه یو شیز پاتې شي د مستحباتو د منځ نه بعد یا په مانځ کې یو مستحب نه پاتې شي والآداب یا د مانځ آداب پاتې شي لا يلزمون لازميږي عليه په دې پر خودن کې باندې شي ان یو شی چانه چې مانځ کې ادب او مستحب پاتې شوی هغه باندې سواجب نه دي لازم به نه دي ولا يكون او نکیږي تارکها پر خودن کې د مستحبات او مسیئن ګناګار پر خودن کې ګناګار هم نه دي خو ولکن باتيانها لیکن ادا کول د مستحبات تعظیما د وجد تعظیم لامر الله د وجد تعظیم د امر د الله نام چې الله د حکم تعمیل کې او پورا منځ کې مستحبات ادا کې نو چې څوک دا کار کوي فله اجرها دی انسان لپاره اجر د مستحبات دی او ثوابها او ثواب د دې دی ولام او مراعاتها او خیال ساتل د مستحبات افضل ډیر بهتر دی او احسن ډیر ښه طریقه ده چې د مستحبات او خیال ساتل شي نو دا چې کم 25 مستحبات او آداب د مانځه بیان شو د دې لحاظ ډیر کوي په مانځه کې دا م پرېږدي څنګه پدې کې لوی اجر دی بس دې دې پوره وثوابنا او ثواب دې پادا کول د مستحبات او آداب کی وهو آداب د مانځه مسح الیدین مسکول لاسونو دی علی وجهه په خپل مخ باندې بعد السلام پس د سلام ګرځولنا والادعیه الماسوره او دعاګانې مسوره هغه دعاګانې چې منقول د حدیثونو دي قران نه دي هغه لوستل د آداب دي والصلاه علی النبی صلی الله علیه وسلم او درود شریف په نبی علی السلام باندې دا پکار دي چې مانځنه بعد وکړل شي وقراءه آیه الکرسی لوستل د آیت کرسی پکار دي وقراءه سبحان الله دا غرنګ لوستل د سبحان الله 33 مره درې دیرش کرتا سبحان الله ویل پکار دي وکذا هم دارنګ الحمدلله درې دیرش کرتا الحمدلله پکار دا وکذا هم دارنګي الله اکبر پکار دي چې ویلیش درې دیرش سلوړ دیرش کرتا وان ترک شیئا او کچانه پاتې شي یو شی من المستحبات والآداب د مستحبات او آدابنا لا يلزمون لازميږي عليه په د باندې شیء اس یو شی ولا يكون او نکیږي تارکها پر خودن کې د مستحبات مسیئن ګناګار لیکن باتيانها پرړلو ادا کول د مستحبات سلام تعظیما لامر الله دې کی تعظیم دې د امر د الله د حکم تعظیم پدې کې دي چې انسان مستحب ادا کوي نو چې دا مستحبات ادا کول د پاره تعظیم د الله تعالی د امر فله اجرها پس دې انسان د پاره اجر او ثواب د مستحبات دي او ثوابها ثواب دي او مراعاتها خیال ساتل د مستحبات او افضل ډیر غوړه دي او احسن او خطرې قضا